بیا داسې موقع وګورئ او بیا ستاسو د کرکټ ګرون وګورئ او بیا 2026 شروع کېدو وګورئ او بیا په باجوړ کې 4 امپیګان او 1 ایمینې وګورئ. نو زما په خبرو ډېر خلک خفه کېږي، زه لږې پاکې خبرې کومه. سراج خان مطابق ما یوه خبره کړې وه او ډېره پاکه واضحه مې کړې وه. یقینا په هغه باندې د هغو ټول ټیم زما نه خفه دا دی چې زما د ټیم سره هغه همدردي پرېښي، زما د مازورانو د تنظیم سره همدردي پرېښي. او زه ډېر په فخر باندې ما په پاکستان کې کونې کونې ته د سپورټ په میدان کې ورسول. په هغه انتخابات دی، په هغه کراچۍ ده، په هغه پېښور دی او یوازې کرکټ نو، هر هغه ګیم چې کوم سپیشل پرسن شي کولی الحمدلله په هغه کې ما هغه خپلې تجربې مطابق خپل ټیم مطابق ملګري ناست دي د دیو په مدد الحمدلله موږ لګېستو او خپل کوشش وسم کوو او د الله سم دا وعده کړې ده چې نور هېڅ هم نشو کولی. خو د دې مظلوم قوم او خصوصا د دې معذورو خلکو اواز به د اخرنۍ سلګۍ پورې کوو، د دې د حق تپوس به د اخرنۍ سلګۍ پورې کوو. ولې چې موږ هر څه ولیده چې په تعلیم باندې فوکس ورکوئ، تعلیم وکئ، علم حاصل کئ. زما دې په خدای قسمي چې دا موږ ته څه تکلیف دی که نه او موږ ته څه مسلې دي. نو زه به ووایم په معذرت سره چې په سلو کې 80% غلطۍ زموږ شته. د هغې وجه دا ده چې زموږ څه علم نشته، زموږ څه تعلیم نشته، زموږ څه پوهه نشته چې موږ په څه طریقه باندې خپل قوم سپورټ کړو او د دنیا په صفونو کې ودرو.